ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء شافع الشفعاء يوم الجزاء وعلى آله وأصحابه أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اكتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. قال الله تبارك وتعالى بعدما أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله 10 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم صدقت يا رب العالمين. درود شريف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دا میاشت محرم الحرام دا او د دې میاشتنا د مسلمانانو د کال ابتدا کیږي، یعنی مسلمانان چې کم کال حسابي د کال چې کم حساب کتاب لګي هغه د دې میاشتنا شروع کیږي، هجری چې کم حساب کتاب. او محرم دا میا محرم ویلی شي ذی قدر صاحب عظمت او حرمت والا سیستا، یعنی دی میاشت له الله رب العزت ډیر زیات قدر عزت احترام ورکړي په دې کم میاشت کې چې مونږ یو. دا میاشت دا رسول الله صلی الله علیه وسلم یا د امت داسې یو سکا، یعنی په دې امت کې داسې یو کار نه دی شوی چې هغې ته د دې وجې فضیلت دې میاشتې ته میلوي نه. الله رب العزت قرآن کې فرمای ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله یوم خلق السماوات والارض. الله رب العزت فرمای چې د کومې ورځې نه مې د ځمکه او اسمان پیدا کړي د هغه ورځې نه مې د میاشتو د حساب شروع کړی دی، حساب کتاب. و منها 4 حرم، د هغې نه مې 4 میاشتې ذی قدر عزت والا ګرځولي دي چې په هغې کې یو محرم. نو دا د پیدایش د ځمکې او اسمان نه دي، د دې امت نه دا کیسه نه ده چې د اوس نه دا خبره شروع شوه، نه. الله وایي چې ځمکه اسمان مې پیدا کړي د هغې نه د دې حساب کتاب شروع. او مخکې کافرانو بم د دې ډیر زیات خیال ساته، ډیر ادب او احترام به کو، او په ناجایزه خو لا پرېږده چې په جایزه به جګړه هم به په دې میاشت کې نه کوله. د دې میاشتو 4 دا شو، او دا رجب شو، ذوالحجه شوه، د دې به ډیر زیات خیال سات. کافرانو با خوغینه پکې زیادت بیا دې ځای کې وشو. مثال به طور بله میاشت به شروع وه او هغوی به په جګړه باندې نښتي وو، هسې خو به چې جګړه جوړېده نو په دې میاشت کې به نه جوړوله، دونه به خیال ساته. خو که جګړه به د مخکې نه د هغې را روانه و د محرم میاشت به پرې راغله نو داسې کار به ورسره وکړو، وی به چې یاره په اتفاق سره راځئ دا محرم به دې پرې دا میاشت نه شي ورپسې میاشت به شي. الله وی انما النسیء زیادة فی الکفر، دا هو زیادت ته په کفر کې، دا هو کفر دی. حساب کتاب د دې مالک خو زه یم، ولله ملک السماوات والارض. حساب کتاب هما مقرر کړي نو دا د دې خوښه ده چې په خپله خوښه باندې یوه میاشت چې دی دا وروستو کړه، نو دا صحیح نه ده. او نو هغې به په دې میاشت کې هغې هم جګړې نه کولې. بیا د مسلمانانو یعنی چې کله اسلام راغی، اسلام کې هم دې ته یو مرتبه حاصله وه، اوس هم حاصله ده. د 4 میاشتو ته یو عظمت او لویوالی حاصل دی، اوس هم حاصل دی.
مخکې مو وسن اوس په دې میاشت کې لوی لوی کارنامې شوي دي او علی السند چې کومه خبره موجوده ده نو هغه د موسی علیه السلام د چې الله نجات ورکړی دی مشهور نور هم دي مشهور د خلکو ترمنځ نور هم دي خو په سند سره چې کوم سیز موجود دي ځکه چې دین کې ټول سند ذکر کیږي ټول د سند اذان نه کسی مسی بګې نه چلیږي نو هغه پکې دغه د موسی علیه السلام واقعه چې دا مضبوطه ده سند رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مدینه منوره ته تشریف راوړ نو په مدینه منوره کې چونکه په عربو کې په مکه معظمه کې اگر چې ټول مشرکان او بت پرست خو هغه به هم روزه نیسله په دې میاشت کې په لسم تاریخ باندې هغه به هم روزه نیسله په دې میاشت کې په لسم تاریخ باندې خیال سات او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مدینه منوره ته تشریف راوړ نو د هغه ځای چې کوم یهودیانو هغه هم په لسم تاریخ باندې روزه نیسله د محرم په لسم تاریخ به روزه نیسله نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تاسو کوي تاسو ولې روزه نیسئ هغه ورته وی سه په دې ورځ باندې زمون قوم ته چاته زمون قوم ته بنی اسرائیل ته هغه ته نجات ملو شو د فرعون نه نو موږ ته دی وجه روزه نیسو دای په خوشاله کې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو د موسی علیه السلام د وجه روزه نیسئ نو موږ له ډیر پکار دي چې موږ روزه ونیسو نو صحابو ته حکم وکوي تاسو روزه دانیسه بیا د دې د فرضیت حکم راغی چې ترکمه د رمضان حکم نو ترکمه چې د رمضان المبارک روزي نه وي نو دغه لسمه روزه چې د په مسلمانانو باندې فرض و د محرم لسمه روزه د په مسلمانانو باندې فرض و بیا چې کله د رمضان المبارک یوم یا روزي را نازل شو نو د دې هغه فرضیت ختم شو خو سنیت بیا باقی پاتې شو سنت بیا د روزه لسم خبره یاد او رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې غ سنیت دا برقرار وسات یو مسله دویمه مسله رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایله وی که آینده کال ز ژوندې وم نو زبدی سرا یو روزه به زیاتی تاسو نیسه آینده کال یا به ورسری نه هم نیسه او یا به ورسری یو لسم نیسه چې زمن او د يهوديانو ترمنځ مشابهت رانش ګور عبادت ته خاص د ثواب کار دی روزه ده خو ته یو ځان له قوم ځان له مذهب دی چې په عبادت کې د هغې سره وي مشابهت رانشي رسول الله صلی الله علیه وسلم یا د باب الاذان احادیث په تاسو اورېدلي چې یو به ورته وي چې ټالۍ به ټنګو بل به وي چې پلانکي شي کې به اواز کوو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته دا خو د یهودو سره مشابهت دی دا خو د آتش پرستو سره مشابهت دی حالانکه عبادت لرا بلل دي دا د پلانکي سره مشابهت دی اوس مسلمان به ټالۍ ټنګي دی به باجی وي نه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې نه نه داسې نه نو بیا د شپې د اذان حکم چې دی دا راغی ورنه دغه بعضې حالات هغه موجودو ښه دا ټلې ملې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي زه خو د دې څیزونو د ماتولو دپاره راغلی خیر بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل وایي که آینده کال زه وم نو دا روجه به ورسره تاسو زیاتي نیسئ چې د هغې سره مشابهت رانشي نو تو وګوره په عبادت کې د یهودو سره مشابهت رسول الله صلی الله علیه وسلم نو بیا چې ته د هغې جامه خپلې د هغې په طریقه باندې ګیره جوړې ویښته جوړې نور د کور معاملات جوړې ته وګوره د هغې نه څومره منع راغلی احتیاط پکار دی احتیاط پکار خیر رسول الله صلی الله نو په دې میاشت د محرم کې بیا ډیر زیات د دې فضایل دي مختلف
رسول الله صلی الله علیه وسلم له یو نوجوان صحابي راغی وی سیب ما ته ووایه زه په میاشت کې څو روژې نیسم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل یوه روژه نیسه وی نه جی زیدنی زیات یې کې ما ته نو ورته وی دوه نیسه نو هغه ورته نه صاحب د دین هم راته زیات کړي وی د دین هم درته زیات کړم وی دا څلور چې کومې حرمت والا میاشتې دي قدر والا عزت والا نو په دې کې 3 ورځې روژه نیسه بیا 3 ورځې مه نیسه بیا 3 ورځې روژه نیسه بیا 3 داسې دا څلور میاشتې چې دي دا حرمت والا چې کوم دي په دې کې داسې روژې نیسه او کفارة له دا به د ګناهونو کفاره شي نو دې میاشتو کې عامه بیا علما پکې دي چې چونکې د نهمې یا د لسمې یا د لسمې یا ولسمې د دې ورسره احادیثو کې ډېر ذکر راغلی دی نو د دغې نمبر کې چونکې نه راځي نو خیر دی دغه دې ورسره بنده ونیسي نو په دې میاشت کې صرف دغه لسمه نهمه یا لسمه یا ولسمه نه ورسره دې بنده کوشش وکړي نورې روژې دې ورسره ونیسي مونځ دې پکې ډېر کړي عبادات علماء کرام لیکلي دي چې په دې میاشت کې یو څو عبادات ډېر ضروری دي پکار ده چې سړی دا عبادات خامخا وکړي من جمله د هغې نه لومبني څیز چې دی هغه روژه ده چې انسان په دې میاشت کې روژې ډېرې ونیسي کوشش وکړي روژې ډېرې ونیسي لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارکه دي او بیا د دغه ورځې متعلق هم راغلي دي د لسمې یا د یولسمې دواړو یا نهمه او لسمه چې دا څوک ونیسي ځکه بیا به د کراهیت حکم راغلی چې څوک لسمه ونیسي صرف اگر چې صحیح ده روژه وشوه ګورې ښه نو چې څوک دغه روژه ونیسي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د تیر کال د ګناهونو کفاره وګرځېده اوس د ګناهونو کفاره وګرځېده نو مراد مطلب تدار کاکا چې ستا څومره واړه ګناهونه دي هغه درته الله رب العزت په دې معاف کوي غټ ګناهونه دي هغه به درته په توبې سره معاف کولی شي او بیا په هغې کې چې کوم حقوق العباد دي د بندګانو حقونه دي هغه به ورسرې د هغه بنده حق ادا کې نو اله به ادا کېږي دا یو عالم د اگر چې خلکو کسی مسی خلک ورسه کې جوړی دا هغه نور متضاد خبرې مشته او کمزورې مشته خو ځینې خبرې دار چې ټیک وي ډېر ښکلی او قابل عالم وفات شوی الله دې مولانا وحید الدین خان رحمه الله تعالی انډیا کې دا اوس اوس تېر شو اوس وفات شوی کار هغه یو کتاب لیکلی دی خدای پیژندل د قرآن او د ساینس په رڼا کې نو هغې کې یو ځای کې لیکلي دي وایي دې خلکو په خپل تصور کې ځان له داسې خدای جوړ کړی دی چې ته څه کې کوه خو بس صرف کلمه ووایه تا ته به خدای معافي کوي او وایي دې خلکو په خپل تصور کې ځان له یو داسې پیغمبر جوړ کړی دی چې ته څومره هم ګناهونه کوې څومره هم د هغه خلاف ورزي کې کوه بس هغه به د شفاعت کوي هغه هلته هلته ناست دی نو داسې نه دي پکار مولانا وحید الدین خان صاحب وایي پکار داسې دي چې ته د دغه رب عبادت وکړي د هغه بندګي وکړي چې ستا دا ګناهونه سبب د کفر ونه ګرځي او ستا دا نافرمانی د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سبب د دې ونه ګرځي چې ته د شفاعت نه محروم شي الله د عبادت توفیق راکړي نو که بنده حق وي در باندې هغه به ادا کې حضرت شبلی رحمه الله ته چې جنید بغدادي بیعت کو نو یو 2 کاله خو په ورته تکبر د لماتوم دا به کې دا بلا سيزون ویلې ورته نو تکبر ول لماتو بیا ورته اخره کې وی اوس لاړ شه ته گورنر پاتې شوی تا به خلکو سره ظلم زیاتی کړي چې چا سره دی زیاتی کړي د یو نه به معافي غواړي نو چرته به غیر مذهب او داغه نه معافي چرته چا نه به هیڅوک معافي درته نه کوي چې مال خپل حق راکاغله به حق ورکوي بیا نو یوه چې دا دې میاشت کې روژې ډېرې ونیسو دویم نمبر علماو لیکلي دي چې په دې میاشت کې استغفار ډېر زیات ووایو ډېر زیات توبه وباسو الله رب العزت
الله وی زما بندګانو چې په ځانم ظلم زیاتی کړی دی تراشه زما درته لا تقنطوا من رحمت الله زما د رحمت نه منه امید نو چې توبه وباسو الله رب العزت ته خدا سے توبه نه موږ داسې کو چې په ذهن توبه مو باسو خو صرف د ذهن توبه د زړه نه د ګناه منصوبه ور سر جوړو چې لا خیره په لاس را بیا به ګورو ځه او دی خو خدای نه توبه مو باسو د دې وجه رابعه بصریه رحمه الله فرمای وی استغفارنا يحتاج الى الاستغفار وتوبتنا يحتاج الى التوبه وی زمن استغفار دام استغفار ته محتاج دي ځکه چې هغه موږ داسې کو چې صرف په خله توبه وباسو چې موقع پیښ شي بیا د بل تنبیه وباسو او بلا خبره ده وتوبتنا يحتاج الى التوبه رابعه بصریه رحمه الله فرمای چې زمنګ دا توبم چې د دادې توبې ته بیا محتاج دی داسې توبې وباس داسې نه ده پکار سمه توبه خپل پکار درېمه مسله ورسره چې په دې میاش کې مقبرو ته تک پکار او مقبرو ته نارینه او زنانه دواړه تلی شي مخکې موږ مسله بیان کړې وه خو زنانه په حدود د شریعت کې تلیش اوس په عامو میلو کې دی نه دي مثال په طور د اختر پر اسوال ته میله جوړوي په قبرستان نو بیا خو به مقبرې ته تلل به زیات نه زیات چې ډېر مضبوط پې راشي نو سنت به شي چې ډېر مضبوط پې راشي او د پردې ماتېدل د فرضو ماتېدل دي اگر چې هغه وسم الله دې خیر وکړي نو توبه ضروري ده خو په دې میاش کې چرته په داسې ورځ دی لاړ شي چې توبې هغه حیثیت هم برقرار وي او دا چې دی د دغه ځای خیال وساتي اوس که ته وایې چې نه زنانه خو به بندې کړو ځکه د هغې خیال نه ساتي نو زنانه خو په بازار کې هم د شریعت د حدودو خیال نه ساتي هلته نه هم بندول غواړي زنانه خو چې دی بار لار کې په سړکونو هم خیال نه ساتي دغه تم ټیټ شه د کونډې زویه څه خو بویه کړ نو خبره داسې ده چې بای د شریعت و حدود و خیال ساتل د سړي دپاره هم ضروري ده قبر نه ونه غواړي چرته قبر ته ټیټ پاس نشي قبر ښکل نه کړي چرته ایس بیسه قبر چې دی هغه ته سجده ونه لګي نو دغه شان زنانه لم د حدودو خیال ساتل پکار دي که زنانه د حدودو خلاف ورزي کوي هم ګناهګار ده که سړی خلاف ورزي کوي هم ګناهګار ده سیدنا فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها با په دې میاش کې باقیدت لله د سیدنا امیر حمزه رضی الله تعالی عنه مزار مبارک له قبر له بار بار هو ما درته وی چې د شریعت د حدود خیال ساتلی شي او کنال ته کیسې کوي الته ولاړی پړونی غورځولي مخې ښکارا کړي بیا دې نزي داینه په قربان ده یو خبر او دا طریقه چې دا په قریشو کې مرا روانه و د ابراهیم علیه السلام د دور نه هغې به اگر چې کافرانو خو بیا به هم قبرونو لتله په دې میاشت په قریشو کې مرا روانه اوس بله خبره دا ده چې بعضو خلکو ته دا مغالطه ده په دې خبره کې پریوتې دي غریبانان چې دې میاشتې ته د عزت او احترام ملو شوی دی نو دا د سیدنا حسین رضی الله تعالی عنہ د وجه ملو دی نه کاکا داسې نه ده داسې نه ده دا خبره غلطه ده د حسین رضی الله تعالی عنہ مرتبه اوچته وا عظمت اوچتو نو خدای پاک ول شهادت په دې میاش کې ورک دا دغه عظمت دی د میاشتې ته عظمت دغه د وجه نه دی ملو دا په تیر امت کې لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی په تیر امتونو کې د یو امت دعا په دې میاشت کې قبوله شوې ده څه فرمایي وی په تیر امتونو کې د یو امت دعا په دې میاشت کې قبوله شوې ده نو لہذا تاسو روجي ونیسئ ای امته زما دا یقین دی او د رب نه امید ساتم چې زما د امت دعا به په دې میاشت کې قبوله شي الله یې توفیق راکړي نو علما لیکي چې غالبا دا بني اسرائیل چې د هغې توبه قبوله شوې نو خبره دا ده چې د میاشتې ته د عزت احترام دا ملو دي د مخکې واقعاتو د وجې
او ما تاسو ته وی الله وی چې د کله نه مزمکه اسمان پیدا کړی دي نو منها 4 حرم دا سلور میاشتې می ته عزت والا د اغه نه ګرځولې دی او یو پکې د محرم میاشت بیا د مسلمانانو د کال ابتدا د دینه کېږي دا ځان له یو لوی ده او د مسلمانانو د کال ابتدا دا د شهادت د سیدنا د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ رضم هغه قربانی ورکړي او سیدنا حسین رضی الله تعالی عنہ لوی شخصیت لوی قربانی ورکړي خپل سره په تلی کې د اسلام د لپاره قربانی ورکړي په مخ د ځمکه د مسلمانانو په احاطه کې چې مسلمان په مسلمان ظلم کړي د دین لوی ظلم بل نه دی شوی چې د پیغمبر ټول خاندان په یو ځای شهید شوي په یو میدان کې د دین لوی ظلم نه دی شوی یو دوته مستثنا وبس هغه کې یو زین العابدین رضی الله تعالی عنہ هغه شهید کو خو بس موقع ورته پیغمبر نه ورغلی په د شهادت دغه او دغه یو بیبیانو کې پات نو په مخ د ځمکه چې دی د دین لوی ظلم نه دی شوی چې مسلمان په مسلمان کړي ځکه یزید خو مسلمانو کافر خو ورته نه شوی ځان نه خو د جذباتو کار نشو کولی چې د چا سره نه لګي نو د کفر فتوا پې ولګو نه ظلم یې کړی دی یوازې دا نه کړ د دین نور لوی ظلم کړی دی مدینه منوره 3 ورځې مباح الدم ګرځول حضرت امام شاه ولی الله رحمه الله لیکلی دي په هغه کې د صحابه او د لوریانو عزتونه تار شوي دي لوی ظلم یې کړی خو په ظلم خو چې چا شرک نه کړي کافر خو ورته نه شوی لعنت مکړه په یزید چې دا ربز شبعی دا هو رافضیت دی شیعیت دی زمونږ یو ملګری 400 کې دی هغه کله ناکله به خبر رااله نو خلکو به د فیسبوک مفتیان دي نن سبا هر کس مفتی دی راشغی بس چې فتوی روشه غوله پډا پنا صفات وشغی هر کس مفتی دی او هر کس د تکبر په جامه کې پټ دلته دا مسله وکړه منځ دا خو داسې کیسې دی دا زما ذهن دا وستا په ذهن د خپل لعنت راوړي خدای چې سویلی او رسول سویلی ته دغه په مقابله کې خپل ذهنونه جنگي نو هغه مونږ ته وی عملګری راته وی ما ته وی ته یزید ته مسلمان وې زمنګ سنی ګوري شیعه میانا وی هغه مرته ولې مسلمان ورته نه وایي وای دا غری ته هغه ته مسلمان مرته وی زه ورته نه وې دا لار ځاوې لکه زمونږ د چې دلته تاسو په ډاپیا په جمعات کې په سب کې ناس یو بل ته یو ته کافر شي بل ته کافر شي په یو بل فتوا ولګای رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای یو کس ته د بد دعا وکړه خیری دی ورته وکړي یا دی یو کس ته کافر وي که په هغه کې دغه کفر زه نه وي په هغه کې د خیرو زه نه وي نو دغه خیری او دغه د کفر فتوا واپس راګرځي او پتا باندې لګي څوک فرمای تمام خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو احتیاط پکار دی هر سیس کې لوبي نه دی پکار خاندان د پکار اس سیج دے پرخون دل سے گلشن اسلام کو اور زندہ کر دے شہید کربلا کے نام کو خیدر ہے بر و لیکن بازوئے حیدر نہیں شمر لاکو ہے لیکن شبیر کا لشکر نہیں هغه د زړه ویني ورکړي دي قرباني ورکړي د خپل په هغه میدان کې پیدا شوی معشوم داسې غیږ کې ونیسه په غوږ کې ورته بانګ وي د هغې طرفه غشې راغی او د مرۍ باندې ولګېده معشوم په لاس کې حسین رضی الله تعالی عنہ نیسلی دی په میدان کربلا کې پیدا شو غوږ کې ورته بانګ وي او په دې کې غشې راغی په مرۍ باندې دغه معشوم ولګېده حسین رضی الله تعالی عنہ داسې اوچت کړي خدایا ستا په دربار کې مې د دم شهادت ورکړه د دم م قرباني ورکړه خو بیا اخوا تاریخي خبرې دي تاریخي خبرې حسین رضی الله تعالی عنہ باندې ډېر ظلم شوی دی زیاتې شوی دی خو تاریخي واقعات منګړت ور سره ډېر یو ځای شوي دي اگر که زمونږ امامانو امام طبري وغیره را نقل کړي مستقل کتابونه دي پې او بلکې زمونږ سره پم چې کوم فرقي دی خو د سره قصوروار هم نه ګڼي اهل حدیث خو د سره قصوروار نه ګڼي یا خو نور ګڼي مسلمان ورته ویلی شي دا نشي ویلی چې کافر دی بیا ما درته ووایي چې ظلم او زیاتې یې کړی دی
د حسین رضی الله تعالی عنہ لوی قربانی ورکړی دا خاندان لوی قربانی ورکړی دا امام الهند مولانا ابوالکلام آزاد رحمه الله فرمایي شهادت حسین کې لیکلي دي وی دا خبره چې څنګه روانه ده نو دغه څه نه ده تاریخي روایتو دا ډیره ګډه وډه کړې ده او بل خبره دارا چې هغه قرباني ورکړله امام الهند رحمه الله فرمایي چې هغه قرباني ورکړله نو هغه د ماتم د لپاره قرباني نه ورکړي هغه د اسلام د لپاره قرباني ورکړي و نو نن ستا اسلام دلته لاسکه په مرکز کې محفوظ نه دی هغه قربانی د دین د پاره ورکړی و چې ته به دیندار پاتې شي هغه ته په یو کس کې چې دی ظاهرا چې دی بدنما داغ په ښکارېده هغه ته پکې د اسلام بدوالی ښکارېده ورنه هغه د ګورنري پرېښودله بل څه ورته پرېښوده هغه ورته نه ته د اسلام په ډانچه برابر نه نو د هغه په اصطلاح د هغه سره چې کوم ملګري وو هغې وی موږ درنه بیعت نه کوو لاسنیوه نه کوو ستا په لاس باندې نو به خبره دا ده چې دغه شخصیت هغه قرباني ورکړله هغه د دې دپاره ورکړه چې ما او تا ته اسلام خالص راورسي هغې وینه د دې دپاره بدن نه سر جدا شو سر یې واغشتی شو د یزید دربار ته وړی شو ظلم یې کړی دی اگر چې امام الهند هم د ظلم نه مبرا ثابتوي خو دغه بیا د هغه هم صحیح نه ده ځکه صحیح نه ده چې یزید ته کله سر پیش شو نو بیا هغه ورسره څه وکړه پکار دی چې دغه کس یې قتل کړی پکار دی چې بدی سزا یې جوړې خیر نو دا د سر جدا شو 72 په 72 کسان بیا حکم وشو وی په بدن باندې ولا اسونه وزغلوي نو په بدن باندې د پاسه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خاندان اسونه زغلول شوی سرونه یو ځای کې تنه بل ځای کې بیا یې شونډو مبارک ول چاړه را خلاصه شوی ده پسینه ولا ناشته سره ولا جدا کړي دا ظلم شوی دی ټول خو د دې د وجې د میاشته فضیلت نه دی میلو د دې د وجې ته ماتم نشي کولی ماتمونه دا په اسلام کې بند دي نوحه دا په اسلام کې بنده ده نو خبره دا ده مخکې ما تاسو ته خبره وکړله چې د دې میاشتې منها 4 حرم الله وی کله مې چې ځمکه اسمان پیدا کړی د هغې نه دا 4 میاشتې عزتمند دي غوره دي نو د هغې نه د دې د اوچتوالی دی موږ چې په دې میاشت کې ما تاسو ته بیا وي خاص کر د روجو اهتمام پکار دی چې روجې ډېرې ونیسو بیا پکې خاص کر استغفار ډېر زیات وکړو توبه ډېره زیات وباسو بیا چې دی به د ظلم خلاف هر چا سره چې ظلم کېږي یو مسلمان سره ولې په دې کلو کې لیک کېږي یو کس د بل ځمکه ګیره کړي یو کس د خور حق ګیر کړي دا چا دا ظلم نه دی دا زیاتې نه دی چا څه کړي چا څه نو چې د ظلم خلاف ودرېږو دا د حسین رضی الله تعالی عنه میشن دی چې په دغه باندې ودرېږو اسلام راټینګ کړو دا میشن دی الله رب العزت ترې توفیق راکړي او بیا ما تاسو ته وی رسول الله صلی الله علیه وسلم د بل قوم سره چې زمونږ مشابهت را نشي د هغې د وجې روجه و روجه په هغه روجه کې وي چې یو ورسره یا مخکې ونیسئ یا وروستو چې تاسو په روجه کې هم د یهودیانو په شان نشئ نو بیا ته حساب ولګوه چې ته په دې خپله جامه باندې شرمېږي په خپله ګیره شرمېږي په خپل پیزار شرمېږي او تا ته د کافر هر لباس دا ښکلی ښکاري ستا خپل کلتور خپل دستور شته چې کوم د اسلام تابع دی هغه یادوم جي د اسلام نه خلاف نه ستا خپل کلتور دستور رسم او رواج دا چې کوم د اسلام خلاف نه دی د اسلام تابع دی هغې باندې فخر وکړه ته پښتون نو پښتنو به غټې غټې پګړۍ والې په دې باندې فخر وکړه پښتنو به چې دی هغې به حجرې آبادې ساتلې په دې سره چې خپل کشران به ځان سره پویول په یو څه بل څه بهی ته دغه راټینګ کا دغه طریقې د مشر په ځای ناستې کور چې دی هغه راغونډ کا کور روانولو له مه ورکوه دا د حسین رضی الله تعالی عنه میشن دی دا میشن نه دی چې په کور کې ظلم زیاتی وکړو په بار معاشره کې زیاتی وکړو یا د بل په شان جامې د بل په شان لباس دا اپنو کو دا طریقه نه ده ښه نو موږ به څه کوو ځان به مضبوط په اسلام باندې جوړو او د دې میاشتې د حرمت به ډېر خیال ساتو جنګ جګړو نه به ځان بچ کوو روجې به پکې نیسو کوشش به کوو عبادت به کوو الله رب العزت ترې توفیق راکړي